ولدي قرآن درې ځل جمع شوی ده. څو ځل جمع شوی ده؟ درې ځل. یو ځل د نبی علیہ السلام په سینه کې او ورسره چې کم هغه وخت کې صحابه کرامو هغې چا څومره حصه یاده وه، چا څو صورته یادو، چا څو د چا ټول قرآن یادو، نو یو دغه جمع کولو. بیا دویم ځل جمع کول د قرآن کریم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې. عمر فاروق رضی الله عنه ولا مشوره ورکا، جنگونه وکیدل، صحابه خټول مجاهد خلقو، مجاهدینو، بدایانو، نران خلقو، جنگ لولاړو، غریبان به شهیدان شو. بکی په خبره پوه شئ کنه، نو ډیر صحابه د حافظان شهیدان شو. خصوصا کوم جنگ چې د مسیلمة الکذاب په خلاف باندې شوی، جنگ یمامه چې ورته وایي، هغه کې 1200 د قرآن حافظان شهیدان شوي. 1200 صحابه ختم نبوت په مسلې باندې شهیدان شوي دي. په یو ټیم په یو غزا کې هم صحابه کرام دومره په کثیر تعداد کې نه دي شهیدان شوي. دا د ختم نبوت مسله وکنه، ځکه مسیلمة الکذاب د نبوت دعوه کړې وه او د هغه په خلاف باندې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفه شو، نبی علیہ السلام وفات شوی، نو د دې په خلاف باندې جهاد شوی. په خبره پوه شوي، جنگ یمامه، نو په هغې کې 1200 صحابه کرام شهیدان شو. نو عمر فاروق رضی الله عنه په زړه کې دا خبره الله واچوله. دغه ټیمه پورې دا قرآن له یو ځای کې نه و، دا 10 سپارې په یو ځای نه وې. عمر فاروق رضی الله عنه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته مشوره ورکا، ورته وی امیر المؤمنین، امونږ دا ملګري صحابه شهیدان کیږي او د قرآن حافظان دي. دا یو جنگ کې 1200 صحابه شهیدان شو، اکثر د قرآن حافظان دي. نو داسې خو چې مونږ جهاد خو جاری به وي، جهاد خو به کوو، نو داسې خو چې دا حافظان دي مونږ نه شهیدان کیږي، نو د قرآن ډېره حصه به د مونږ نه څه شي، لاړه به شي، ځکه د دوی سینو ته به دا منتقل ده، بس دا به دفن شي، بل چا ته به یاده نه وي، بیا به څه کوو. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وی چې ښه څه وکړو، تا څه رایه ده؟ وی جي زه یم چې داسې چاله ذمواري ورکه، ذمواري چاله ورکه چې دا کم صحابو ته څه یاد دي چې دی پسې وګرځي او د دی نه دا صورتونه، دا آیتونه دا تېروولي کې چا سره چې څومره حصه ده. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ابتدا کې انکار وکړو، ورته وی عمره کم کار چې نبی علیه السلام خپل ژوند کې نه ده کړی، زه هغه څنګه وکړم، هغه کار زه څنګه وکړم چې نبی علیه السلام نه ده کړی په خپل ژوند کې. هغه ورته بیا هم وی چې خیر ده جي ګوره داسې کار ده، ټیک هغه وخت کې د الله رسول ژوندی و، هغه ته قرآن یاد و، د وحي زمانه وه، اوس هغه منځ کې نشته. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی چې بس وی د ما شرح صدر پې نه کېدو، اخر الله مې سینه په دې خبرې کلاو کا چې په کمې باندې د عمر شرح صدر شوی. ورته وی ښځه ټیک ته خو څه وکړو؟ وی دې له څوک مقرر کړه چې د صحابو پسې وګرځي، قرآن حافظانو پسې وګرځي او چاته چې څومره حصه یاده ده چا ترې راولیکي. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه صحابه مقرر کړو او هغوی ته یې وی تاسو وګرځئ، لاړ شئ، چا نه تپوس کوئ چې څومره حصه د قرآن ورته یاده ده، هغه ته ځان سره رلیکئ، دغه شان به دا ټول قرآن را جمع شي. صحابي وی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راله دا ذمواري راکا، نو دا کار ما ته دومره ګران ښکارېدو، وی که ما ته ویلی وی چې دا پلانې غر دا را چلوه د بلخ ته کنی او دې مخې راوړه، وی دا به راته اسانو، خو دا خبر راته ډېره ګرانه وه، خو به هر حال وی د امیر المؤمنین حکم و، بس ما رشو. نو په دې طریقې سره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانې کې دا چې کم دی نو دا قرآن بس جمع شو. مختصر درته وایم، بیا د هغې نه وروستو د ابوبکر صدیق صاحب په زمانه کې دغه شانتې و، او بیا د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې هم داسې و. بیا چې د عثمان رضی الله عنه خلافت راغی، نو عثمان رضی الله عنه په خپل خلافت کې دا کارنامه کړې ده. دا نن چې ما او تاسو ته دا کم قرآن شریف پروت ته او دا کم ترتیب ده، په خبرې پوه شوئ، دا سورتونه سوره فاتحې نه سوره والناس پورې دغه 10 سپارې قرآن دا عثمان رضی الله عنه بیا جمع کړی ده. دا به دغه په خلافت کې شوی، په خبرې پوه شوئ. او
دا په مختلفو قراتونو کې قرآن شریف مختلفو قراتونو کې نو بعض صحابه کرام به په خپلو کې جنگم په سوزه کې خلی والی دي لکه یو آیاتونه به یو شانتي ولوستل نو هغه په بل قرات سره ولوستل نو هغه بوته دا قرآن خو دې سند دا ته څنګه هغه نه دي سره په خبره پوه شوي نو د دین پس د صحابه کرامو په اختلاف راتلو لکه د نبی رسول الله په زمانه کې مر رضی الله عنه یو صحابي سره جنگ راغوتی هغه قرآن آیاتونه وی نو هغه بدل قرت باندې عمر فاروق رضی الله عنه د نبی رسول الله په بل قرت کې اوریدلیو په خبره پوه شوي هغه ورته دا آیاتونه دسه نه دي هغه ته نه دسه دي ما رسول الله نه دسه اوریدل هغه ته ماته دسه اوریدلی دواړه لاړو نبی رسول الله له وته وی د الله رسول دا خدا قرآن غلط وای وی څنګه وای صحابي ته وی تو آیا هغه چې آیاتونه ولوستل به وته وی تو یا هغه وی دوا ټکی آی دا قرتم شته قرتم پکشته په خبرې پوه شوي نو دغه په یو قرت باندې به د عمر د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې د قریشو په قرت باندې د دې په لغت باندې دا عثمان رضی الله عنه بس رجم کو انو مصحفونه هغه ختم کو یو مصحف تیار کو او به د دې نسخه تیار کو مختلفو د مسلمانانو ملکونو ته سکو دا تقسیم کول واستول وې نن پس په دغه قرآن دغه نسخه به چلیږي نو تر نن پورې د مونږ او تاسو دا چې کم قرآن دا هغه عثمان رضی الله عنه چم ترتیب ور کړی دا غا نو